بسم الله الرحمن الرحیم غیر جان تاسو ته مخاطب یم په دې نننی ویډیو کې به یو د بلیک آوټ خبره کوو چې بلیک آوټ په ټول پاکستان کې و دا د څه د وجې نه دویم د استعفاګانو معامله چې کوم د پی ټی آی په خلاف اوس هغوی دا ټول موومنټس وچلېدل او هغوی یو یوټرن واغوستلو آیا دا یوټرن چې کوم دی دا مصنوعي دی او که نه دا قدرتي دی او دا په ریل باندې هغوی واغوستو دوا او دریم نمبر د محسن نقوي تعیناتي وشوله د نگران سیټ اپ کې د پنجاب وزیر اعلی کې د ټول نه پهله په بلیک آوټ باندې خبره کوو چې په ټول پاکستان کې تقریبا بجلی بلیک آوټ راغی دا بلیک آوټ یو ځل په 1 فروری 2021 کې په انډیا کې هم راغلی او هغوی بیا دا خبره چې کوم وه دی په هیکرز باندې اچولې وه او هغوی وی چې دا چاینیز هیکرز چې کوم دي نو هغوی دا هیک کړی زموږ دا ټول سیسټم د هغې د وجې نه زموږ دا بجلی بلیک آوټ شوله او بیا ټول انډیا کې د بجلی فقدان راغلی هغوی په دغې باندې انویسټیګیشن هم کړی دی په هغې باندې د هغوی تحقیقاتي ادارو هغه خپل ټول ریپورټس چې کوم هغه هم بیا سبمیټ کړي په هغې باندې حکومت ته هم ډېر زیات مسایل جوړ شوي دا زموږ بلیک آوټ د دغې حق له باندې نه دی خلک د بعضې د سحر نه دا خبرې په ټرینډینګ کې شروع وي چې یاره دا هم همدغه شان دی چې هیکرز کړی زموږ دې سره د هیکرز ډېر زیات څه کار نشته زموږ دې ځای کې خپل کوتاهیانې هم پکې شامل دي که ستاسو په یادداشت کې راځي نو ما په خپل ویډیوز کې دا خبره مخکې هم تاسو ته په ګوته کړې وه ما ویلي وو تاسو ته چې د پاکستان اوس په دې وخت کې ډالر چونکې بیرون ملک ته منتقل کول غواړي نه او هغوی دا ډالر په پاکستان کې پرېښوستل غواړي د هغې دپاره السیان هم نه کولاویږي هغې دپاره هغوی نه ټریډنګ دپاره غواړي چې ټریډ دې پوشي او نه د بجلی او یا نه د پټرولو دپاره هغوی السیانې کولو کړي دي د بزنس سیکټر هم په دې وجه باندې متاثر دی او کیدی شي چې په فروری په 8 تاریخ یا په 9 تاریخ یا په 10 تاریخه پورې د پټرولو یو بحران هم سر اوچت کی د هغې وجه دا ده چې تر د اوسه پورې د پټرولو چې کوم مانګ دی په پاکستان کې هغه د هغې دپاره پټرولو خریداري د بین الاقوامي منډۍ نه نه ده شوې زمونږ چې کوم خپل سټاک دی مونږ سره تقریبا د 29 ورځو یا د 30 ورځو سټاک مونږ سره برابریږي په هغه 29-30 ورځو کې تقریبا مونږ سره د دقه 10-12 ورځو هغه پټرول چې کوم کیپیسټي ده هغه پاتې ده د حکومت دا کول غوښتل چې یاره مونږ به د شپې د بجلی د دې پیداوار به کمو او د ورځې به پیداوار زیاتو نو د ورځې به بجلی نو د ورځې به چې کوم معاشي سیستم هغه هم پرې روانو او د کورونو سیستم چې کوم هغه هم پرې روانو د شپې به چونکې خلک خبرېدل نه او زیاتتر به خلک ودو نو په هغې په وجه باندې به د هغې موږ ته داسې پته هم نه لګېدله خو د شپې به بجلی زیاته نه وه د دقې د وجې نه په دې جنریټرز کې وي څه خپل فرق راغی ځکه چې د دې دا فنکشن داسې دی چې دا ټولې جنریټر په یو مقدار باندې وي د دې سپیډ په یو مقدار باندې وي دا چې کله یو سلو شي نو اتوماتیکلی ورسره دا نور هم سلو کیږي نو د هغې د سلو پروسس ته وجې نه په هغه نورو باندې وي افیکټ پرېوتو او چونکې دا چې وي روزانه نو په دغې وجه باندې د هغې په هغه افیشنسي باندې اثر پرېوتلو او هغې کې هغه بریک ډاون راغی چې کله بریک ډاون راغی نو په دغې وجه باندې په ټول پاکستان کې بلیک آوټ شو څه کوتاهي څه ناسمجي او څه د دې ډالرو د بیرون ممالک ته د منتقل کېدو والا دا ټول اسباب چې کومو دا د بلیک آوټ اسباب جوړ شو د دې سره سره د پی ټی آی والا استعفاګانو د واپسې په معامله باندې یوټرن دی چې هغوی نن تلي او قومي اسمبلی ګیټونو ته مخې ته احتجاج کولو بیا هغوی ورته ګیټونه هم سیل کړل بیا هغوی د راجا پرویز اشرف کور ته تلي په اسلام آباد کې چې کوم د هغه کور دی هغه ځای ته ورغلي وو هغه ځای کې هغوی احتجاج کولو چې یاره زموږ د 40 کسانو استعفاګانې دې نه منظورېږي آیا دا ریل ده او که نه دا هم د ګیم یو حصه ده زما په خیال باندې زه چې څو پورې خیال ساتم او زما چې څو باندې نظر دی عمران خان څه ککې نه دی او نه هغه ورکوټې ماشوم دی چې هغه په دې خبرو باندې پوهېدو نه چې سبا به راجا پرویز اشرف سره زموږ داسې ملاقات کیږي بیا به راجا ریاض چې کوم دی هغه به د شهباز شریف سره یو ځای د نگران سیټ اپ دپاره وزیر اعظم اخلي او موږ له اوس داسې پکار دی چې خپل اپوزیشن لیډر راولو هغه به بیا کله هم دا غلطي نه کوله چې هغه د قومي اسمبلو نه وتې وي خو قومي اسمبلی نه د هغه دا وتل او بیا واپس راتل زما په خیال باندې دا د هغه د ګیم یو حصه ده او په هغې کې هغه دا صرف اچیف کول غواړي چې
چې د دې د استعفاګانې ټوټل منظور شي. چې کله دا ټوټل منظور شي دا کیس الریډي په سپریم کورټ کې لګېدلې دی، دی به په دوباره ورشي او په دې باندې ریټ پیټیشن په دې باندې دوباره دا وکړي چې یاره اوس خو استعفاګانې منظور شولې، اوس ته د الیکشن اعلان ولې نه کوي. په دې کې یو ټویسټ دا هم دی چې وی په ټولو حلقو باندې به عمران خان ودرېږي، ځکه دې باندې د پی ډي ایم د طرف نه انکار شوی دی چې یاره عمران خان چې ټولو حلقو نه ودرېږي مونږ ډول ودرېږو نه. دا هم یو ټویسټ دی ځکه چې په دې باندې به دوی په دې انداز باندې به دی د الیکشن نه بهر کی او بیا په عمران خان خپل کسان نامزد کی او هغه کسان به واپس د اسمبلی غړي شي، واپس په هغه د قومي اسمبلی غړي شي. نو هغه چې کله بیا حلف اوچت کی نو بیا به ته په سترانګ اپوزیشن په حالت کې راشي او راجا ریاض چې کم دی اپوزیشن لیډر چې کم دی د دې چې کم گیم دی هغه گیم به ختم شي. د دې سره سره د محسن نقوي اپوینټمنټ شو، تاسو ته ما مخکې دا خبره کړې وه چې دا د مشر رجي صاحب او د مشر کورنۍ نه طرف نه د دې اډر شوی او دا به کېدو او هغه مکه شانه شوه. د الیکشن کمیشن د طرف نه اډر وشو چې یاره محسن نقوي چې کوم دی د چینل 24 او د چینل 41 والا چې کوم مالک دی د هغه تعیناتي وشوله. دومره کنټروورشل شو په دې اوس وخت کې دونه متنازع شخصیت تی جوړ شو. د دې سره سره پکار دا و چې هغه د دې نه په خپل ریزاین ورکړی وي، په خپل د دې نه انکار کړی وي، لکه څنګه چې ناصر کوسا انکار وکړو، لکه څنګه چې نورو کسانو انکار وکړو چې مونږ دا سیټ نشو اغستې، مونږ د دې قابل نه یو، مونږ د دې اهل نه یو. نو دغه شان دلم پکار واخو چونکې دا د مشر رجي صاحب چایسو، د زرداری چایسو، د شهباز شریف دی چایسو، نو په دغه وجه باندې اغوی اغا واپس اومکه سلیکشن وکړو او محسن نقوي چې کم دی هغه اوس وزیر اعلی شو. داسې ښکاري چې په دې ځای کې دوی څه د لانګ سټریټجي یا د اوږدې منصوبې هغه پلانینګ کړی دی او په ده باندې به څه داسې نوی گیم یا داسې کوي چې دا د 2-3 میاشتو په سیټ اپ په باره کې دی نه دی راغلی. هغې وجه دا ده چې بلیغ الرحمن گورنر پنجاب والا او د کې پی کې الحاج غلام علي چې کم دی هغه دواړو لا اوسه پورې د الیکشن اعلان نه دی کړی او نه د هغه طرف نه دا نوټیفیکیشن شوی چې په 3 میاشتو کې به دننه الیکشن کیږي. هغه الیکشن اعلان اوسه پورې نه شوی. نو ښکاري داسې چې دوی په دې کې څه گیم کول غواړي. پر روان وخت کې به ان شاء الله په دې باندې بیا نورې خبرې هم کوو ستاسو په مخامخ باندې به ان شاء الله دا گزارش تاسو خپل एकदम پر روان نور ویډیوز کې خوشاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.